نن د 400 په فاروق اعظم چوک کې خبريالانو د ام اس ډي ایچ کو د صحافیانو سره د ناوړه چلن په ضد یو احتجاجي کیمپ لګولی وو او غوښتنه یې لرله چې ام اس ډاکټر جانزیب د خپلې کرسۍ نه لرې کړی شي. دغه احتجاجي کیمپ کې سیاسي، مذهبي او مدني فعالانو د خبريالانو سره څنګ په څنګ د ودرېدو ژمنه کړې ده او ویلي یې چې د خبريالانو په ضد مقدمې د برداشت وړ نه دي. دا په داسې حال کې چې په 22 اپریل د ام اس ډي ایچ کو ډاکټر جانزیب لخوا په دوه خبريالانو مقدمه درج شوې دي. کله چې په هسپتال کې یو ماشوم په هسپتال کې د سہولتونو د نشټون لوجې مړ شو او د کورنۍ غړو یې مظاهره کوله او دغه مظاهرې ته خبريال رفاقت الله رضوال او د دلبر نیوز ټیم کورج ورکولو. د احتجاجي کیمپ په مخال د 400 وتلي خبريال نصرت حسین توپان د ګډونوالو نه قراردادونه منزور کړل چې ام اس د معطل کړی شي او د هغو په ضد کاروي وشي. کوم د موږ مرګري لبخان شیرپا یا رفاقت چې حزب بیجا کې ساتلیو په دغه د موږ هیڅ کار نشته. کوم ظلم چې 400 عوامو سره شروع نو موږ دا ډیمانډ کوو چې هغه هسپتال لري ځان له ام اس ورکړي او دا ام اس ډاکټر جانزیب چې د خلاف د تعبیرات پاکستان لاندې د درو سیکشنو تخت مقدمه درج شوې ده چې د پکې دی بی ای کړې ده. نو دا قانون دی چې دی معطل کېږي ډېرې پورې معطل شي. دریم قرارداد د پر عمل کې د توموټو رواج دی. نو چیف جسټس پېښور های کورټ چې کوم ظلم دی ام اس او وزیر صحت تیمور جګړه د 422 لاک عوامو سره کړی دی په دې کې پورې تحقیقات وشي. د سیاسي ګوند د پښتونخوا قومي مومنټ مشر ولی محمد خان د ام اس د روي غندنه وکړه. ویل والله په بالله چې قسم د خرم غریب سره کنه د ذاتي مسلې خو والله چې د خلادینه چې هغه تیمور جګړه مولا پام سے بیچا کې بنکو خو زه کنن راغلی ما زه تاسو ته دا خایم چې دا هغه مداري دی د خپل کرپشن لپاره. الکه تانه یو سره تاسو کې چې دا الټراساوند په سو دی تانه یو کس درغه د مریض تاسو ته نه کوي چې زما مریض ته تکلیف دی. تانه یو کس تاسو کوي چې مالي لیبارټری کې پیسې جمع کړي دا کم خوالاړي ټول په صحیح طریقه جواب ورکا. نو ته به سره بدمعشي کې تا پولیس والا ساتلی دا څه قسمه خلک چې کم دینو داري د 400 نه لری کول پکار دي. او زه خو هم چې مونږه الټیمیټم ورکو هغه به زره دوی په مشوره سره وایم چې په پلاني تاریخه پورې بدل نشو نو بیا به موږ په زور باندې روباسو. د خبريالانو دغه کیمبا د 400 په فاروق اعظم چوک کې تر 3 ورځې پورې دوامدارو. خو ایډیشنل ډیپټي کمشنر پیدا حسین دغه کیملا د یقین دخانی ورکړه چې تاسو مطالبات به منل کیږي او کو چېرې ونه منل شو نو بیا به د خبريالان د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 نن د 400